زه بیا میډیا د ملګرو شکریا ادا کوم چې میډیا د کرونا وایرس خلاف چې کوم لاک ډاون دا د باره کې دوه مستره شانه بشانه کار کوي او ډېر اهم کردار ادا کوي. نو موږ به تاسو ته ووایو چې نن نه 2 ورځې مخکې رمضان نه یوه ورځ اول صوبایي ګورنمنټ چې کوم احکامات کړي وو چې دا کرونا وایرس خلاف جنګ کې چې موږ دا کوم لاک ډاون دا به 4 بجې راسي 4 بجې پورې به دوکانونه کلاو وي او 4 بجې نه بعد به مکمل لاک ډاون وي. نو تاسو وکتلو چې پرون موږ آلدو چې باران شروع و نو موږ بازار کې وګرځېدو د روشخیله کې سنبټ کې چپریال او مټه بازار کې او چې کوم د حکومتي احکامات و هغه مطابق مو بازار بند کړ. نن بیا موږ راوتلي یو ما سره بنفس نفیس ډي اس پي صاحب او اس ایچ او مټه او مکمل پولیس فورس ټریفک پولیس دا ټول ما سره دي او مکمل امداد در سره ټیامې هم سره ډیر زیات امداد کوي. نو دې کې موږ نن چې کوم دا بازار کې کوم دکانونه کلاو 4 بجې نه بعد موږ تقریبا 15-20 منټ نیمه غنټه صبر هم وکړو. نو دې نه بعد چې کوم دکانونه کلاو نو هغه نه موږ خپل شناختی کارت واخیسته او هغه خلاف په موږ چې کوم اکشن د آبه کوو. او زه بیا عوام ته دا ریکوست کوم چې برای مهرباني دا کرونا وبا خلاف هم سره تعاون وکړو او 4 بجې نه اول تاسو خپل ضروري شاپینګ وکړو رمضان شریف لپاره او دې نه بعد خپل کورونو ته لاړ شو. او زه تاجر برادری ته دا ریکوست کوم چې اگر چې تاسو ډیر زیات تعاون دا خو دا ایکا دوکا دکانات چې کوم کلاو دي دا نن وخت چې اکثر 95% 98% دکانونه بند وو دا 2% یا 1% چې کوم دکانونه کلاو نو دوه ته زه ریکوست کوم چې مهرباني وکړو تاسو حکومت سره دې کې تعاون وکړو او 4 بجې نه بعد تاسو خپل دکانونه 4 بجې پورې بندو ضروري کو کنه موږ به مجبور یو د موږ حکومت چې کوم احکامات دي هغه مطابق موږ به قانوني کاروایی کوو. دا وزه تاسو ته وایم چې اکثر بازار کې شور وي رش وي نو بیا داسې आवाज رسول یا چاته هدایت ورکول دا ناممکنه وي. نو دې وجه نه ما نن دا هغه وکړه چې ما میګافون راواخیستی او انشاءالله ترو او چې دا کرونا هغه وي نو موږ سره به دا میګافون وي چې د حکومتي احکامات دکاندارانو ته موږ رسوو. 4 بجې نه بعد سیوای میډیکل سټور هر قسم دکانات په بند وي. نو دې کې نه د ما اختیار سته او نه چا بل اختیار سته دا د صوبایي حکومت احکامات دي. دې کې موږ چاته ریلیکسیشن نشو ورکولی. 4 بجې به هر قسم دکانات بند وي سیوای د میډیکل سټور. دا کاروبار بندول چې کوم دي په دې کې زموږ هیڅ ذاتي دلچسپي نشته. دا د صوبایي حکومت چې کوم فیصله ده په هغې عمل درآمد دپاره او دا به ټول سیمه کې دی یوازې په مټۍ کې نه دی. دا د هغې یو کړی ده دا ستاسو د حفاظت دپاره ده. په دې کې هیڅ قسمه څه ډسکریمینیشن نشته. تاسو چې کومه خبره وکړه چې مضافاتو کې کوم دکانونه دي بالکل یو پالیسي د ټول دپاره ده. موږ به د انصاف پالیسي چې کوم دی قایمه دایمه ساتو. چې کوم موږ مټې بازار بندو داسې ورپسې چوپریال شو دا ورپسې مخکې چې کوم دی نو سنبټ بازار دی ورپسې اشاړې دی کالاکوټه پورې موږ ټول ځو ایسي براسرۍ موږ دا ټول دکانونه چې کوم دی بندو او چې کم خلک وایلیشن کوي باقاعده د هغوی نه موږ د هغوی خلاف په چې کوم دی نو موږ قانوني کاروایي کوو. ایسي صاحب ته به لیږو هغه بیا د دوی اختیار دی چې دوی خلاف څومره جرمانه لګوي. تاسو امریکا ته وګورئ تاسو فرانس ته وګورئ تاسو اټلی ته وګورئ تاسو انګلینډ ته وګورئ د هغوی هغه وخت نن تاسو نن چې کوم فیګرز دي د هغوی 55,000 نه د هغوی ایبو فیګرز دي د صرف د ډیت. دا ډیره د تشویش خبره ده زموږ سره دلته څه دي خدا نه خواسته که دا وبا که په دې طریقه باندې مطلب دا په دې لاک ډاون په سلسله کې موږ کنټرول نه کړی شو موږ احتیاط نه کړی شو نو دغه زموږ حل بر دین هم بدتري. نو زه د عوامو ته بیا یو ځل خواست کوم چې دا تاسو تحفظ دپاره ده. تاسو مهرباني کوئ چې حکومت تاسو ته کوم SOP جاري کړی دی په هغې عمل درآمد وکړئ. او زه سره یو خبر دا هم اډ کوم چې تاسو بازار ته راوځئ نو کم از کم ماسک اچوئ سوشل ډسټنسینګ باندې چې کوم دی ډسټنس باندې